قانون په دایره کې د ضرورت دي د شورت ضرورت دي د سکیورټي د تحفظ د ضرورت دي هر قسمه سہولت تاسو د خپل ظلم او د دې ظلم خلاف څو پورې متظاهرانو ته سزا ملایي څو پورې چې مظلومان ته انصاف راځي په وړاندې سره ان شاء الله او ټول پاکستان درباندې ټول پښتانه درباندې د خلکو ژوند د صدمه کې ده او پریشان دي چې دا غم د درد بیانول شي نو په دې وخت کې چې نه ځکه چې ټول خلک تاسو سره په حساب د غم کې شریک دي تاسو خاندان په غم کې شریک دي او دغه سي عامل ته مو غلا حوصله ورکړه او هغه پرون داسې کومه خبرې ورته شي ورته چې په بهادرۍ سره د دې ظلم مقابله کوي دا خو اسانه خبره ده چې سړی د دنیا د مسایلو مشکلاتو نه تنګ شي او خودکشي ځان په دا د بهادرو کار نه بزدلو بهادرو کار دی چې ظلم او د جبر د زیاتي خلاف زه وکړم زه به جديت کوم او دا خو په پاکستان کار دی چې ستا په وجه باندې به دا ظلم مطلب دا موږ ان شاء الله پولیس په دې قانون کې باندې اعلان وکړ موږ قانون راوړو پولیس په داسې نیمواره داسې په حدود کې ان شاء الله نو په دې باندې خپل ورور عامل کوم چې طرف ته تاسو د حق د حوصله ورور ودرې کې جنگ وکړ او دغه ټول پاکستان تاسو د شک چې اندازه چې دی وخت کې هغه د چترال په غرونو کې د مانسيري په غرونو کې په وزیرستان کې هر ځای کې ایون دا چې زه پرون د ساوث افریقې نه زما او کوم یو لس بجې د ساوث افریقې صحافیانو سره فیسبوک لایو نو د ساوث افریقې نه پرون د شپې یو لس بجې تاسو د واقعي خلکو ته پوښتنه وکړه په ټول دنیا کې تاسو سره یو همدردي نو په دې باندې بس صبر کوئ حوصله وکړئ کېږي بنا دغه نه یریږي او دا ظالمان به ان شاء الله موږ تر راو انصاف کټرې ته ودرو او سر باندې ټول حساب کتاب کو د ان شاء الله تاسو به انصاف دې تر دې ممکن راځي قرآن پاک تلاوت څنګه خوش د امینه په ځپاسي د مجموعه خبرې ورته کیږي او نه ولا په دې ظلم کې انساني خلاف ظلم ما دا خبرو کړله او ټول سره تاسو کوي ورسمه په ستاسو په راځي ان شاء الله موږ سره دا ټول مرګي در سره دي موږ سره په میډیا کې او په اسمبلی په ټول باندې قومي سمسنه کې او د سچلوس کې او په عدالت کې هر ځای کې ان شاء الله تاسو نه مخکې تاسو ورسېږئ ما دا وی چې حوصله باندې د ټول پاکستان د ټول دنیا کې چاته دا خبر رسي او تاسو سره ملګری کیږي خلکو ته ډېر درد ملا شوی دی تاسو سره واقع شدید صدمه کیږي زړی مات شوی دی ما ته خبر وکړه بیګا د شپې یو لس بجې زما د ساوث افریقې صحافیانو سره فیسبوک لایو هغه نه ټیم اخیسته هغه فیسبوک لایو کې د جوهانسبرګ نه د پریټوریا نه د ایست لندن نه د ساوث افریقې نه خلکو سره د دې واقع نو دا چې مینه ده سره د خلکو دا چې کوم همدردي ده سره د خلکو دا ستاسو لپاره یو خزانه ده وروسته کېږي به نه درد تېښته به نه کوئ یریږي به نه حوصله به نه ډېرئ او امیر ته به هم دا حوصله امیر ته به هم دا حوصله ورکوئ چې د درانو په خان به ودرېږي دې ظالمانو سره به حساب کتاب کوو انشاءالله تاسو ته به موږ انصاف درکوو تاسو سره مرسته کوو او چې څه سپورټ درسره ټیک وایي صدیق پراچاري دا ستاسو خپل خیل دی ټول د کاندي خاطر په بیګار راځي دې سره دې بری په ټول سره رابطه کولای شي برای راس مرافقه کولای شي ان شاء الله به تاسو حاجی غلام محمد صاحب نائب ناظم محمد جماعت اسلامي دا کار دی چې مظلوم سره ودرېږي او تعلیم مقصد کې چې اول شروع دي نه مسلې ورونه چې څنګه دا واقعي په جماعت اسلامي مستعمر بس فورا احتجاج وکړي اسلام دینه مخکې دوی صرف هغه بیان باندې سره وایي ځان یې بچ کړی و سره اس اس بي اپریشن موږ مظاهره کې همدغه مطالبه وکړه چې موږ پولیس باندې نور اعتماد نه کوو موږ انکوایري وغواړو د هائی کورټ په جج په لیول باندې او پولیس موږ فریق کړو بیا تاسو ماښام وکتل ماسخوتن ډېر ټایم کې اس اس بي اپریشن یې کړی دا ستاسو کامیابي ده چې پرې باندې څنګه چې تاسو
بجې دا خو مختصر دغه و په دې کې نه ده خبره ډېره خرابه جوړه کړه دا په دې کلي کور کې چې خلک د بلدیاتي الیکشن کوي او دا خلک ودرېږي دا تقریرونه کوي دا زموږ په خپل کلي کور کې پشي شا خلکو پسې څه نه وي سړی سي او خلک دې وجني دا کار د سیاستدانان د بلدیاتي الیکشن چې دا کاندیدټ یو بل پسې دا څه نه په فیسبوک باندې مړکړی به خدا کار به ورسره نو حکومت مړکړی به ورته بخښنه ولا کې او د دې جرم چې سزا کیږي سزا ولا ورکړه په دې به خلک ستا زنده‌باد وي چې د قانون مطابق خو دې انسانیت نه پرېوتې کار او دا د دې دا یو نه شوه دا خو ستاسو دا واقعه الله تعالی یو بانه جوړه کړه هفته مخکې شانګله کې یو ټرک ډرایور اکبر نشاني ما ته شانګلې وارم کوم کله موږ د دې ظلم خلاف راپاسو چې په یو د جماعتاني کارداري چې ظالم خلاف راپاسو ما ته هغه په نوم پر ټرک ډرایور د ټرک ډرایور دا څه درې د سیګریټ کې چرس مستی پروتي ورسره چرس اوس عام دي په قسمته نه هغه سره چې د سیګریټ وای ته هغه ورسره چې یو سیګریټ څخه خیر په ضمانت تر کوم سیګریټ کې راوړل هغه پرې نه په سند پر سماج د عدالت څخه هغه مشرور دا مشرور چې کوم کې ور دي چې چې ما ته ویلي چې شپې له ودی وجنه هغه سره چې دا له ویلي چې ما ته شپې له ودی وجنه مو ول ګورې راوړل هغه چې نه دا سیریس دي سات چې لاړ واکو وجنه او بیا سم د تدابیر د شروع نه بیا د چې سم ناس داسې په تشهودي کې نور په مړی کې ور صادره جوړه صادره بره تړل مې د فوټ پېشي کړي مالک سړی په ناستا فوټ پېشي کړي سورة مخکې د دې واقعې نه دوه ورځې مخکې درې ورځې مخکې عرفان الله دا د خیبر ضلعې دا پی ډي سي ټیچر منتخب او مطلب دا دی چې ورپسې کال راغی چې د دفتر ته راشه د پرایمري سکول استاد مقرر شوي د خپل اپارټمنټ اج درې غیب شوی شل ورځې پسې په متنو کې لاس تړلی او ویشته او سی ډي ډي والا دا دهشتګرد نو دا ستاسو دا واقعه به دغه خبره کې د په شا باندې آخري حاصل شي او د خلکو هغه چې کوم نفرت په زړونو کې راڅیر دا ظلم دي روان کړی زیاتې روان کړی دي او ان شاء الله چې دې پسې به راپاسو تاسو الله تعالی ته یې کړل او موږ به ان شاء الله د تانې نه پوجي دي عدالت هم جوړ کړی عدالت کې خو انصاف یا عدالت نه لري قتلګاه ده بدمعشي ده دې خو دي عدالت کدی نه بوته دې خو دې په څه په کړی دي په تانه کې بیا چې تا عدالت ته بوته عدالت چې دې رها کو بیا چې تا د ویډیو راتلم کړه ویډیو خو چې راتلم ماته یو میسج راغی محرر او اړیو محرر ټلیفون کړی اشاره کړی او ورته وی چې رانه وستو او خو مې په یو حقره و دا کیس کې یو کتاب تاړي افسران وي دا چې دا افسران وي چې پرچر په یو کتاب یعنی سړی خپل نور اول نه کړي وسوي چې د تاخاله تاړي کوي یو کتاب تاړي د پرچو پرستو یو کتاب تاړي دا خبره دې چې نو دا شی ویاړي شي چې دا چې دې ته صحیح کنه یو مې دا وراره دی دې بوته یو مې بل فرای دی ضرور او یو دا امیر دی دا دې دواړه به تاکال دانه کې شي سهار بیا موږ دې ماسپټین کې نرال وسه او هغه په پته نه لګي چې چټه هغه بیا په خپل وی چې څنګه ته پته وسه چټه او بیا هغه په ډوره دې مثلا هغه وسله ورکړي ورکړي وړو د وسله ورکړي سخت ده تکلیف دی او درد دی صبر سره دی الله په دې باندې اجر درکړي په دنیا کې په آخرت کې او یوازې نه یعنی صرف جماعت اسلامي نه ټول پاکستانیان داسې او دردېدلي چې څنګه ستاسو زړه دردېدلی دی دقسې د ده زړه دردېدلی دا پښتون قوم دی دی داسې ظلم نشي برداشت والله ټول تاڼې سوځولو ته تیار دي وي ورکړي نه خیر په طریقه دا کوم ظالمان دي هغې سره به حساب کېده چې کوم ظالمان دي هغې سره به حساب کېده ای به نمونه عبرت جوړو چې بیا دا کارونه نو سره به نه بیله او دا چې کوم د خلکو سره مینه ده همدردي ده سره دا چې کوم درد کې سره شریک دي دا به خپله خزانه ګڼي دا به خپل دولت ګڼي او په صبر سره به عامر له هم سره ورته خپل هم سره د دې حالات ورته ٹھیک شو خیر او دعا خیر وکړه اله العالمین دا کوم درد او کوم تکلیف چې عامر او د خاندان او خبر کور ته رسیدلی اله العالمین خلیل له صبر ورکړي اله العالمین کوم ظالمانو چې دا کار کړی دی هغه ظالمان اله العالمین دنیا او آخرت کې تباہ وکړي
رب العالمین بدې درد بدې تکلیف باندې چې په آخرت کې په دنیا کې بهترین اجرونه ایوازونه پرته وي رب العالمین دې صبر وکړي رب العالمین زموږ پاڼې د امن او د عزت او د احترام دې رب العالمین دا بدل ظالمانو نه جابرانو رب العالمین په خپل حفاظت وکړي رب العالمین موږ ته توفیق راکړي زموږ په خپل کې طاقت راکړي چې د ظالم په ګریوان کې لاس راکړي رب العالمین موږ قوت او طاقت راکړي او موږ ته طاقت راکړي چې مظلوم سره ودرېږو رب العالمین موږ همت راکړي چې په دې وطن کې د امن د انصاف او د عدل او د احترام یو معاشره یو نظام رب العالمین زموږ نه رضا شي زموږ د خپل رضا کار والي زموږ بیمارانو له شفا ورکړي دا د کرونا وبا نه رب العالمین ټول اهل اسلام ټول عالم انسانیت او ټول اهلیان پاکستان موږ په خپل اقدامات کې وایي رب العالمین د هر قسم علمي سماعي افات او حادثات په خپل زموږ حفاظت کوي رب العالمین زموږ رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله